یو تراوی دا خلکو ته زما په دې خبرو باندې پته ولګېده کني دا خبرې ملایانو دې نه مخکې کړي دي خو الحمدلله زما خبره لږه دنیا ته ډېره تیزه رسي ډېرې خلق اوري کني دا خبره چې دا نفل دی او تعداد یې نشته دا خبره مولانا طارق جمیل صاحب کړې ده نیټ کې وګوره دا خبره جاوید غامدی کړې ده نیټ کې وګوره دا خبره اسحاق مدنی کړې ده نیټ کې وګوره دا خبره شیخ امین الله پشاوری کړې ده نیټ کې وګوره دا ابو حسن سواتی کړې ده نیټ کې وګوره دا د دیوبندیانو لوی لوی علماء مولانا ولی الله کبلګرامی رحمت الله علیه کړې ده نیټ کې وګوره ما نه مخکې کړې ده خو زما په خبره شکر دی خلک لږ راویښیږي د مولیانو چې ما سره نه لګي نور څه خبره نشته زما خبره خلک اوري ډېره او دوی دا ټیزونه چې اچوي په اوبو کې دا د دې دپاره اچوي چې خوټخوټاکې ووایي چې څوک مې وپېژني نه خوټخوټاکې بل ځای کې ووایه موږ پسې ولې وهې د الله بنده دا ټولو علماو چې دا ما یې درته نومونه واغستو دا صرف ما لیدلي دي دې نه علاوه به هم بې شماره علماو دا ویلي د انورشاه کشمیري حوالې ما تاسو له درکړې لویو لویو علماو په دې لیکل کړي دي چې دا نفلي عبادت ته هیڅ قسم ته په دې کې تعین نشته او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد لمونځ دی پر رسول الله باندې فرض و نافلة لک نه استدلال کوي خلق بہرحال پاغي کې هم د تفسیر په اعتبار سره څوک خبري کوي تحقیق کولای شي چې لک پکارو کا علیک پکارو د فرضیت د پاره خو بہرحال امت فرض غني پر رسول الله باندې نور دا ټول امت د پاره نفل دی باندې استعین نشته او دا د شپې مونږ د ماسختن سره نه کیږي چې ماسختن سره وکړو نو هغه منګړه تراوون به بیا پېږدي او که د شپې را پاتې دی و د کړو تهجد مونږ دی او که 2 رکعاته دی او که څلور دی او خو چې کوي د مانځه په شانې کوه دا نه په 15 منټو کې ته کوي څه چل دی 6 رکعته تراوی دي خدای رستی در سره یو رکعت به نه منم چې دا کمې ته کوي حنفي دا ته چې کمې 6 رکعته کوي په دې کې به یو به ما باندې ونه مني دا خو ته مونځ نه کوي دا خو ته ګپ لګوي الله فرمایي زه په چا باندې ظلم نه کوم دوی په ځانونو باندې په خپل باندې ظلم کوي مسلمان په ځان ظلم نه کوي په 6 رکعاتو 200 کالونه جګړه څوک ورپسې قرآن را واخلي الله څه چل دی ختم دی یاره جي زمونږ ځای کې غټې تراوی دي پرېږده سړیه دا به ته د کم ځای نه ثابت کې کم ځای نه به سنت کې زه تاله بار بار وایم زه ګوره داسې خبرې نه کوم د دونیمو کتابونو مولا ځان ته نه وایم نه ستا غونې یم چې په سنتون او په سننتو فرق باندې نه پوهېږم د درجې سنت او د رواج سنت په فرق باندې نه پوهېږم ما تا ته ویلي دي چې کتا ابوبکر نه عمر نه عثمان نه علي نه او کبار صحابه لویو صحابهونه تا تراوی په جمعات کې ثابت کړي انعام بدله درکم بس نورې خبرې څه لکه عمر فاروق چې جمعات تراغله دی خلکو ته وی چې دلته ځان لا شروع کړي دي شورم شروع کړي دی په یو مولا پسې ودرېږي کوي خپله ته ووته دا خو مولا تا جوړ کړ چې څوک نه کوي روجه یې نه کېږي او ښځې پې تباه کړي هلته یې به شی جاړي او دلته چې کومه دی خاوند یې غوسه وي هلته هغه تراوو ته لګوي تراوي نه دي ترړاوي دي غرب دا تراوی تا ته چاوی لکه خو ښځه دي 2 رکعاته وکړي او ښه سنتو مطابق دي وکړي مزیدار بس خلاصه ده دا ته چې کوم 6 رکعاته کوي دې نه 2 رکعاته ډېرې غوره دي خو چې د سړیتوب مطابق یې وکړي دا 6 رکعاته دي چې دا ته یې کوي زمونږ والد صاحب دی خدای وبخي هغه چې کله امام و په یو ځای کې هغه ټایم کې زه هلک وم نو زما پلار به که ډېر زور ولګولو خو هغه خو مشر سړی و نو هغه به نیمه ګنټه کې تراوی کولې بیا به دا خلکو ته وایي یاره مولوي صاحب که دا زوی دی مخکې کې نو چې زه به یې مخکې کړم ما به یو تراوی کولې چې دا ته خلکو نه پوښتنه وکړي اوس یې که زه ووایم سوچه به درته دروغ وښکاري چې تا 29 رکعته مونځ څنګه دومره ټایم کې کوو په الله یقین وکړه په همدومره ټایم کې مې کوو د چا پلار به ما پسې رسېدلی رکو سجده پکې نه وه غروب و بس او ته وایي چې دا سنت دي پرېږده سړی ځان مه شرموه 2 رکعته کوه خو ښې کوه 6 رکعته هیڅ ضروري نه دي نه 10 ضروري دي نه 8 ضروري دي نه 15 ضروري
ضروري سره دا دینه دا نفلي مونځ دی څومره ډېرې چې کوي خو د شپې وکړه. نو بهرحال الله فرمایي وما ظلمناهم او نه دی کړی ظلم منګه هم په دوی باندې ولکن کانوا انفسهم لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي په ځان باندې په زوره سیزونه مقرر کړي یره دا فرض دی یره دا واجب دی یره جی دا سنن مې یو ملا اورېده هغه وایي چې که داسې دی د هر چی شي نه وایي چې دا خو فقهاو لیکلي دي پیغمبر یا الله نه دي مقرر کړي بیا خو به ډېر دین ختم شي. نو ما زړه کې وی چې نه تا ته پته ده چې ډېر دین ځان نه جوړ شوی دی دا خو تم زړه کې مانې وی دا خو به ډېر دین ختم شي. ای جاهله تعالی لا دا پته نشته چې ځان نه جوړ شوی دی هغه دین دی خلق مو پې غر کړه اولو پلان کې د پلان کې شي نه منکر دی منکر خو به تیلی چې شیخ خو وي خو که نه ډېرې خبرې دي زه ګوره د یارې نه نشم کوی دا ملا خلکو له وایي اولو دا واجب القتل دی څوک به را باندې باجه کي په ما به څوک باجه کي یا به ما څوک باجه کوي یا نه دا خو د کمکل ملیان دي کنی ته په الله یقین اوسه ته بلا شی شیزونه په دې خلکو جوړ کړي دي او الله سره هیڅ دغې شي الله طرف نه هیڅ ثبوت د هغې نشته نه د پیغمبر طرف نه ثبوت شته بس په خلکو یې فرض کړي د ملا دین دی. څو کاله مخکې به چې دی قبرستانونو کې په صابونونو باندې جګړه وه په اخبار کې راغلی و 2000 نه مخکې خبره ده پاټان مې کې اخبار کې هغې ټایم کې اخبارونه وو وی چې په مردان کې په یو ادیره کې په سقاط جګړه شوه ملایانو په صابونونو ویشتلو نه پس یو بل راونیو خټو کې ومنډل. ای های مولانا صاحب څنګه ښکلی دین دی دی چې صابونونه هم پکې شته. وی چې مفتی صاحب که داسې خبرو نه انکار کوي چې دا خو الله نه دي فرض کړي او دا فقهاو لیکلي دي وی دا خو به ډېر دین ختم شي. ای جاهله اخو دین دی نه که نه چې ختمیږي اخو دین دی نه چې هغه پیغمبر و الله نه دی ویلی نو دی پوهیږي چې پلانی شی ختمیږي اخو مخکې نه دوی خو ډېر بریتونه غوړ دي که نه ډېر شیان دي در باندې راځم به پرویزی نه چې راته 20 ځله کافر وایي راځم به در باندې خو چې دا عوام لږ ښه ډېر پوه شي په دې مسلو تاسو لږ ښه وپېژني تاسو نه ما جوماتونه خالي نه کړه د سړي بزوی نه تبلیغي پسې موږ ولې مونځ نه کوو چې هغه یې مفت کوي ته یې په لکونو روپو کوي ته خو سړی موږ باندې بوج یې وې نه زوی دې پیدا دی خیرات راکړه هلکه زوی دې سپارې ته کېناستو صدقه وکړه زوی دې سپاره ختم کا صدقه وکړه زوی دې ځوان شه صدقه وکړه د زوی دې ختنه ده صدقه وکړه زوی ته دې واده وکړه صدقه وکړه هلکه زوی ته دې ډولۍ راوړه صدقه وکړه هلکه زوی دې بېګا ولیمه وه صدقه وکړه هلکه د زوی دې زوی وشو قسم دی چې مړ نه وي ملا دې نه پرېږدي کله مړ شي بیا درته چې اوس قات راکړه بیا به دې خښ ته ماله د مونږ مفت کار وښیه مولایه زه د حق پرستو علماو خلاف نه یم خو نن سبا 95% دی ټول باطل پرسته امیان تبا کړل وامیانو لږ ځانونه وژغوره مړي در باندې وکړه دا واجب القتل دی هغه واجب القتل دی د ګستاخي کړې ده ورته چې ته یې ولې نه وژنې مسلمانانو د ستاسو په اوږو مولیانو ټوپک ایښي دي قلار ته کښېنئ دی چې درته ووایي چې پلانی واجب القتل دی ورته چې مولانا صاحب دا جهاد ته وکړه او دی دې بیا دلته راشي زه یې ګورم نو الله تعالی فرمایي دا خلک په ځانونو خپله ظلم کوي موږ تاسو ټولو په ځانونو ظلم کوو په ځانم زور باندې شیان دا دی الله رپایدین کوه او دا چین به ولاړې څه چل دی وي رسول الله ویلي هلکه ځان دې ستړی که خدای دې غر که رسول الله صلی الله وسلم دا خبرې نه دي کړي چې ته داسې ودرېږه او ته داسې ودرېږه او صف داسې برابره والله چې ډېر دا صف چې دی دا د الله حکم دی په بني آدم باندې لکه موږ سړي ته وایي چې هلکه ګوره قبله دې درسته که څه مطلب یعنی سړی جوړ شي مسلمانانو صفونه برابر کوي یعنی خپلو منځو کې اتفاق و اتحاد راولي دا معنی نه ده چې یو بل ته د کافر نسبت کوي او په صف کې ودرېږه او مخکې شه ورستو شه داسې تاکید ته مراد نه دی خو بس ځان دې د ملا په خبرو باندې یو بل سره دې لګي نو دی رپایدین نه کوي دی پلو هلکه خل خدای نه مني نو که دی رپایدین نه کوي څه دنیا ورانه شو رپایدین څه شي څه فرض ده نفل دی نفل فرض نه علاوه نفل دی
هیڅ شی نور نه دی دا سنت متوارثه ده او دا چې کوم ده دا تعامل د پلان کې ده دا مولا جوړی کړي خبرې دي دا د تعامل د پلان کې ده دا قرآن او سنت کې دا خبره نشته دا مولا جوړی کړي دي